الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم بل محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن مجید کے خود اللہ ییچ ادعونی استجب لکم اللہ یی ستاسو مانا دعا وغړوي زي تاسو دعا چې کوم قبلوم تاسو مانا سوال وکوي زه تاسو سوال قبلوم. و مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت ده مولا ایچ کوم انسان ته د دعا ولا دروازه کله خلاص شولا خدای داسې نه کوي چې بیا هغه انسان باندې د دعا قبلولې ولا دروازه چې کی باندې کی کوم انسان باندې کله دعا کولی ولا دروازه خلاص شولا نه ان شاء الله الله به یغه دعا بیا چه کوي قبلوي. خنن ایموت سی موضوع داده ساغه اسباب چې وی واجنا دعا قبليږي پکور دې چې انسان ځان کې هغه اسباب چه کی پیداو کی. اوینا اول سبب داره چې انسان ته پکار دی سهار و کار نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وای. کوم انسان هار و کار نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم یای نه الله یغه دعا چې کوي بیا قبلوي. دویم سبب داره چې کوم انسان هاری دعا نه مخکې او دعا نه بعد کې محمد و آل محمد باندې صلوات ستوي هغه دعا قبليږي. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. نه انسان ته پکار دی سو دعا نه مخکې صلوات واستوي او دعا نه بعد کې چې وکی صلوات واستوي ان شاء الله الله دسه انسان دعا رد نه کوي. و هر یو انسان ته پکار دی چې د خدای مخلوق نه ناامید شي د خدای رحمت ته امیدوار شي. کله یو انسان یا یو مؤمن د خدای مخلوق ته تمه کوي او د خدای رحمت ذهن کې نه وي د خدای رحمت توجه نه وي داسې کس دعا بیا نه قبلي. پکار دی چې انسان نور انسانو ته تمه نه کوي بلکې د خدای رحمت ته چې وي پکار دی امیدوار وي داسې انسان بیا دعا چې کېږي. یو بل سبب انسان ته پکار دی چې هر یو دعا څلوېښت ورځې یا څلوېښت شپې هغه دوهراو کوي. کله دا شی چوکوي هغه انسان دعا چې کېږي قبلېږي. البته موږ تاسې دا شی یو چې یوه دعا یوه ورځ یا دوې ورځې وکړو و بیا داسې وایو چې مو دعا دې قبلېږي نه.
بلکې انسان ته پکار چې یوه دعا بار بار کوي چې کله دغه دعای انسان 40 ورځې یا 40 شپې دهراو کړله نو انشاءالله الله به دا دعا چی کوي؟ قبلوي. پنځم سبب داره کله هم څه دعا کوي پکار دی چې تا زړه متوجه وي د سینا څخه دعا کوي توجه ده بل طرف وي نه کله ته دعا کوي خدای ته سوال کوي پکار دی زړه والا کوم توجه دی هغه د چی ته وي؟ الله طرف دی. کله ته توجه الله طرف دی نه انشاءالله ته دعا به چی کیږي؟ قبلیږي. شپږم سبب داره چې د سبب وجه نه انسان دعا قبلیږي هغه داره کله 40 مؤمنان یو ځای شي دعا وکړي هغو 40 مؤمنانو یو ځای شولې وجې نه سوال کولې وجې نه الله د هغوی دعا چې کوي بیا قبلوي. وهم سبب دا دی هغه دا چې انسان ته پکار دی چې د 40 مؤمنانو نمی واخلي او داسې دعا وکړي چې پروردګاره دغو مؤمنانو زړه کې څه حاجتونه وي شرعي حاجتونه وي هغه حاجتونه یې چی کړي یعنی ځانه مخکې یغو مؤمنانو حاجتونه خدای نه وغواړي داسې انسان دعا بیا خدای چی کوي؟ قبلوي. صلوات محمد و آل محمد باندې واستو. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اتم سبب داره چې دی واجب نه انسان دعا قبلي کله چې ته خدای نه دعا وغواړي په کار داره چې ته پر امید وي ایتا په کار دا امید وي چې ان شاء الله ما دعا به الله چی کوي او که بیا ته دعا غواړي او ایتا ذهن کې داره چې کیدای شي ما دعا قبوله شک و شبهه کوي شک و شبهه کې مبتلا نه بلکې کله هم څه ته خدای نه دعا غواړي الله نه دعا غواړي په کار دی چې ته امید یاوي چې ان شاء الله الله به ما دعا چی کوي قبلوي. انام سبب دا دی چې دی واجب نه د انسان دعا قبلیږي په کار دی چې انسان خوراک حرام نه وي په کار دی چې انسان لباس کې حرام نه وي په کار دی د انسان حیوشي کې حرام نه وي کله چې انسان لباس کیا حرام خوراک کیا حرام نور شیونو کیا حرام گرد نه دس انسان بیا دعا نکبلی. کله د لباس پاک شولو خوراک د پاک شولو نور شیونو د پاک شو حرامونه نه انشاءالله دس انسان دعا بیا خدای چی کوي. لسم سبب داره چې یو بچای یا یو انسان په کار د آق والدین نشي په کار دی هغه والدین ځانه بل طرف نه کي څه والدینو ته وایي چې رته وشئ ماس وای نه څه جنګ جګړې وای نه یا څه نورو مشکلاتو واجې نه په کار دی انسان ځان دا شی جوړ نه کي چې والدین یې ځانه چی کي وشه وریا کي آکې والدین کي کله یو انسان آکې والدین دی هغې دعا نه قبلیږي او تا ته هم په کار دی چې ته خپلو کردارو کې دسې جوړ نشي چې تا خپل والدین چی کی بیا آک کی ویلې کله کوم یو انسان آکې والدین شول هغه دعا نه قبلیږي. وصلی الله علی محمد و آله طاهرین.